الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيكم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمكم الله ولكن كانوا أنفسكم يظلمون. زیاد کی تخویف دنیوی دے ربط د مخکې سره دا دی مخکې د کافرانو اعتراض ذکر کوم چې دی قرآن ته اساطیر الاولین وي اوس دلته وایي دا کافران دا خپل کفر نه پرېږدي چې تر څو پورې ملائک د عذابو ته راغلي نه وي. که عذاب پرې راغی نو په وخت کې به ایمان له فایده نه ورکوي. او په دې منځ کې ذکر کوي چې دا ځان له دې امت عادت نه دی بلکې د ټولو امتونو عادت او خوی دی. ایمان به نه راوړو ویل به چې کله عذاب راشي بیا به ایمان راوړو خو چې ایمان عذاب پرې راغی بیا ورته فایده ورنه کړه. هل ينظرون دی انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې الا مگر د دې خبرې ان تاتهم الملائکه چې راشي دي ته ملائکه. هل ينظرون ولدي مکه مشرکانو د رسول الله نه مطالبه کړې وکړه یو ملک دی راشي موږ ته دی گواهی ورکړي ستا د رسالت او د نبوت دې انتظار کوي. هل ينظرون في تصديق نبوتك الا مگر د دې خبرې ان تاتهم الملائکه چې ملائکه تراشي او یاتی یا راشي امر ربک امر در ربستا مراد تن عذاب استیصالی دی په دنیا کې یا مخکې تیر شوی و چې مراد تن دلته قیامت ورځ ده. الله راشي موږ له د قیامت په ورځ د پاره د حساب کتاب بیا به هلته ایمان نه وړو په دې انتظار کې دي نه دا دې مړه کوي په دې اوس عذاب راځي. كذلك فعل الذين من قبلهم دق شان کړیو مخکینو کسانو کوپر باندې کلکو ټوکې کولې اول چې کله عذاب راغی به ایمان نه وړو. فعل على الرسل ندې پزم وما ظلمكم الله په ظلمونو کو چې عذاب پیراوست الله په ظلمونو کو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دیو به خپل ځان څخه زیاته ظلم کو ځان څخه زیاته ظلم کو الله څخه زیات نه کړ. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ورسلوا دیوتا سیئات ما عملوا هغه سزاګانې بدې ما عملو د هغې چې دیو کم کړي وو کوم اعمال چې کړي وو د هغې د وجې نه پې الله سختې سزاګانې راوستلې. وحاق بهم راګر کو دیو لره ما کانو به یستهزئون
هغه چې دی ور پورې ټوقې کولې عذاب راګیر کړو. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا دیږي زجر دی په دلیل د مشرکانو. ربط یې د مخکې سره دا دی چې مخکې ذکر که چې ګوره دا مشرکان ایمان نه راوړي تر څو پورې چې ملائک د عذاب پې نه راغلي، استثالي عذاب پې نه راغلی. اوس دلته وایي ګوره چې موږ تا ځکه نه منو چې موږ مجبوري په خپلو اعمالو ستا د رالېږلو موږ ته څه فایده نشته، ولې که د الله زموږ ایمان خوښ وی زموږ به ایمان راوړی وی دا شرک به هم نه کولی، خو چې موږ دا کارونه کوو نو دلیل دی په دې چې یاره الله زموږ په دې اعمالو رضا دی، ستا تابعدارۍ ته څه ضرورت دی. وقال الذين اشركوا وایا کسان چې مشرکان دي لو شاء الله که الله غوښتلی وی ما عبدنا من دونه موږ به عبادت نه کولی سوا د الله نه من شیء د شي نحنو منګ ولا آباؤنا او نه پلارانو زموږ ولا حرمنا او نه به هم حرام کړی وی من دوني سوا د الله د اجازې نه من شیء چې مقصد یې دا دی الله تعالی دا کار چې موږ کوو که نه دا دلیل دی د رضا او نه منع کېدل دلیل دی دا په دې خبره باندې چې یاره موږ پې رضا الله پې رضا دی که نه وی نو موږ به دا کار نه کولی که نه. حاصل یې دا شو چې ګوره که ته موږ ته راغلی وی او که نه وی راغلی او که دا کار کوپري موږ نه کوپر حاصل دی بس د الله چې خوښ وي که ته راغلی موږ ته او که نه په بعثت د رسولو کې څه فایده شته دی نه. او یا دا یو معنا شوه یو مطلب شو او یا مقصد دا دی دا زموږ عمل دلیل د رضا دی که الله نه وی خو بس موږ باندې بیا نه کولی که نه الله پې رد کوي. کذالک تسلی د نبي تم او رد دی پاغیو کذالک دغه شان کړي وا کسانو چې دیونه مخکې وو هغې هم دقسې شرک به کوو او ویل به چې یاره بس دا شرک زموږ د الله خوښ دی ځکه یې په موږ کوي ستاسو رالېږل ته ضرورت نشته. نو فهل علی الرسول نو نه ده په ذمه د پیغمبرانو الا البلاغ المبین رسول د ښکاره صغیم تبلیغ وکړو الله پې عذاب راوستو که الله پې رضا وی نو قومون له ولې عذاب ورکوو ستاسو په دې عمل هم الله نه دی رضا سزا به دله درکړي. ولقد بعثنا اوس دلیل نقلی ذکر کوي رد دعوی د مشرکانو ګوره که الله رضا وی په شرک باندې دا پیغمبران به نه رالیږلی. ولقد بعثنا په تاقي سره موږ لیږلی فی کل امت په هر امت کې رسولا پیغمبر ان اعبدوا الله په دې خبره چې تاسو د الله عبادت وکړئ واجتنبوا الطاغوت ځان وساتئ د عبادت د شیطان نه. طاغوت کل ما سوى الله ده هغې نه ځان وساتئ. فمنهم بعضې دي امتونو هغه څوک وعد الله چې الله ته هدایت وکړو خپل دین او توحید ته اجتناب الطاغوت ته فآمن نستی ایمان راوړو الله ولا التوفیق ورکو کنه فمنهم من هدى الله ومنهم او بعض د هغې نه هغه څوک حق تعالی چې کلکه شو په هغې باندې الضلاله ګمراهي الله چې مخکې فیصله کړې وه
هغه په کلکه شوه د وجې د ضد او د عناد د وجې نه ایمان یې را نه وړو. فسیرو فی الارض نو وګرځئ په ځمکه کې وګورئ څرنګه شو انجام د مکذبینو. الله تباه کړه. ګوره که تاسو کوم څوک کفر کوي الله به تباه کړي. ان تحرس کې اوس تسلي ده نبي ته که ته حرص کې اے نبی علی هداهم د دې په هدایت چې دا ټول مکې مشرکان د ایمان راوړي زما تابع دي شي که فإن الله لا يهدي الله هدایت نه کوي من يضل هغه چاته يضل چې الله گمراه کړی د هغه د حق د لارې نه د وجې د څه نه ضد او عناد د هغه نه الله هغه ته هدایت نه کوي. نو ته څه کوې چې خفه کېږې پسې زور پسې لګې. وما لكم من ناصرین او نه به یې دې دپاره څوک مددګار چې مدد وڅوکي په هدایت یا ناصرین ینصرونهم چې دوی سره مدد وکړي د پې د عذاب کې عذاب ته د پکې څوک نشته. په دې آیات کې نبی ته مثلا تسلی شوه چې کې ته خپل دعوت کوه پروا یې ولمه کوه. واقسموا بالله او زجر دې په انکار د قیامت مناسبت یې مخکې سره دا دی دی ویل چې زموږ حاجت انبیاء ته نشته ځکه موږ چې کوم کار کوو په دې کې مجبوري که الله زموږ هدایت غوښتلی وی داسې بیا راته هدایت کړی په غیر د پیغمبرانو رالېږلو نه. اوس دلته بله شبهه د هغې ذکر کوي چې ګوره زموږ انبیاو ته اله ضرورت و که واپس موږ دوباره ژوند زموږ وی د مرګ نه بعد او پای کې ثواب او عقاب وی دوباره ژوند خو ممکن نه دی او د عقل نه لرې دی اجزا چې خواره واره شي نو څنګه به بېرته دوباره را ژوندي کېږي. لہذا انبیاء را لېږل ته ضرورت نشته. واقسموا بالله قسم کړی دی په الله تعالی باندې جهاد ایمان په کلک قسم چې نه به راپورته کوي الله تعالی هغه څوک چې مړ شي څوک چې مړ شي دوباره راپورته کېدل د هغه نشته. بلا الله رد کوي د دې په نفي بلا ولې نشته. وعدا دا وعده ده په الله تعالی باندې حقا او یقیني ده حقا معنی حقه حقا الله یقیني ثابت کړي دا به کېږي. ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوهیږي نه. دا کار الله ته آسان دی خدا خلق د الله په قدرت پوره پوهیږي نه په حکمت پوهیږي نه دې د وجې نه قیامت نه انکار کوي. ليبين لكم دا د لیبعثن څه ولګوه بلا لیبعثنهم الله به دیو راپورته کوي ولې ليبين لكم دې لپاره چې وضاحت وکړي دیو ته الذي يختلفون فيه د هغې چې دیو پکې اختلاف کوي چې هغه توحید دی قیامت دی. ځکه مکه کې دې توحید او قیامت کې اختلاف و. بل وليعلم الذين كفروا پته ولګي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی انهم كانوا کاذبین چې دوی په دنیا کې دروغجن وو قیامت ته انکار کو اوس به ته پته ولګي که نه شرک یې کون پته ورته ولګي چې دا موږ په باطل وو. الله قیامت خو د عقل نه بعید نه دی نه د الله د قدرت نه. یقینا ویناز منګلی شی نه یو شي ته اذا اردنا او چې کله موږ اراده وکړو ان نقول له وایي هغه ته کن شه فیکون استشیم الله ته شاء استپاشات باندې موجود چې فیکون
نو قیامت ته هم الله وی کون بس قائم بشي کنه لري خبره خو نه ده والذین هاجروا فی الله ترغیب ته هجرت ته کسان چې هجرت کړي د الله په لار کې من بعد ما ظلموا پس دا نه چې په دې ظلم کړی شوی دی سزاګانې ورکړې شوې بې عزته کړی شوی دی څوک وایي چې دې نه مراد هغه صہیب دی بلال دی خباب دی عمار دی مدینې ته هجرت وکړو خو په دې باندې به اعتراض دا دی چې دا صورت خو مکي دی په دې وخت کې خلادي هجرت نه وکړی که هجرت خو به وروستو بیا جواب کوي چې یاره کېدی چې د آیاتونه مدني په دې صورت کې لګېدلي دویم قول دا دی چې دې نه مراد هجرت ته حبشو ته لکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو مکې کې اوسه زیاته کو نسته هجرت ته حبشو ته کو کنه بیرستو مدینه ته رستو هجرت ته نو لنبوینهم خاما خازیب ورکو مونږ دې ته په دنیا کې حسنتن قسط حالت خسته حالت څه ده خسته زیب الله ورکی رزق حسن مولا ورکی مدد مولا ورکی په خپل دشمن علاقه ولا فتح کی کنه دارنګ خسته نوم به الله پری دا ټول مراد دی ولا اجر الاخره وخامه اجر د اخرت اکبر لوی دی لو كانوا يعلمون کچرته دی پویږي دنیا په نسبت آخرت کم اجر او ثواب چې ته ملاوي کی دا ډیر لوی دی دا کسان دي چې صبر کړي والا رب می توکلون خپل رب باندې توکل کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا اثبات رسالت د نبی دی هغه ذکر کوي او بل دا ذکر کوي چې انبیاء ټول بشرو رد په مشرکانو ولې ویلو الله اجل من ان يرسل رسولا من البشر الله ډیر اوچت دی چې انسان نه نبی اولېږي الله پر رد کوي کنا دا الله عادت ته ټول انبیاء سړي را لګېلي منګ نه لګرستانه مخکې الله رجالن مگر سړیو نوح اله منګه ته وحی کړو فصلوا على الذکر نو تاسو کو یا الذکر تعالی ذکرنا دا ځکه چې کافرانو د مکی يهود او نصارا منل چې دا علما دي او توي ورشه دا غي نو تاسو کو کنه فصلوا على الذکر هغه هم ته وی چې موسی عليه السلام هم سړیو عیسی عليه السلام هم سړیو نور انبیاء هم سړیو صلوا علی الذکر الذکر هغه عالم ته ویل کیږي د الله د کتاب نه سړی ته خبره کوي دیو جنا بعضی کسان را لګي دی آیات نه استدلال نشي د تقلید وګوره فصلوا علی الذکر جواب دا ده دا ته پوسټه په یو خاص مسله کې چې محل نزاع خاص مسله هغه بشریت ته رسول الله او کزه مراد ته عام شي نو ګوره ذکر ویل کسان چې د قران او سنت باندې پويږي نو تابل جواب د قران او سنت نظر کوي دلیل به ذکر کوي دلیل د ذکر کو به مقلد نشوي کنه نه معنا شو ته پوس بدالي ذکرونه کې هغه ته په جواب کې دلیل بتوي او مقلد کو ته پوس نه کوي د قران او سنت غیر ویجی تاسو څه وي بعضی کسانی په تاوی چوغوري کنه جی موږ ته فقه حنفي په روشنه کې جواب راکړي
کله کله تپوس به تا نه مو کې فقه حنفي په روشنۍ کې جواب راکړه ته فقه حنفي روشنۍ پسې ګرځما وصلو علی ذکر قرآن او سنت تپوس کوه ته قرآن او سنت طابق موږ له جواب راکړه ان کنتم لا تعلمون که چېرته تاسو نه پوهېږئ د علماو نه تپوس وکړه اهل ذکرونه ان کنتم لا تعلمون به دلیل شو په دې مقلد ته عالم نه ویل کی بالبینات لګیلو موږ دی بالبینات په واضح دلایل هغه لګیلو والزبر او په کتابونو زبر هغه کتاب ته ویل کی چې هغه لوستل کېږي معنا دا چې کتاب مو ورکړلو د لوستلو کتابو هغه هم لیږلو وانزلنا او موږ نازل کړی تا ته مې پیغمبر ذکر دا قرآن لتبین للناس ما نزل الیهم د دې لپاره چې توضاحت وکړي خلکو ته ما نزل الیهم د هغې چې نازل شوی اجمالا په دې قرآن کې یہ قرآن کے جکم اجمال لے تب داخل وضاحت تفصیل بہت تکے کنا آیات دلیل دے پہ حجیت تا حدیث صحیح حدیث قرآن تشریح دا اور صحیح حدیث چرا دا قرآن نا مخالف گرزی نا دا قسطا کمزور ذہن دے دے پوئی گے نا علم دا سجتہ دے نا صحیح او نا صحیح کتابوں نا گورے ایسی دا پختور د اردو رسالې ګوري خپل استادانو پسې روانې په قرآن او حدیث کې بس ټکراو پیدا کوي او بس انکار کوي کوثر نه منم پولیسرات نه منم پلانک معراج نه منم پلانکې نه منم په هغې پسې روانې نه صحیح علماو نه تپوس وکړه ګیره خریلې په هغه پسې روانې عام پروفیسر پسې مولا سړی پسې ځي دا څه حیثیت یې ده نه ما نزل الیهم وضاحت پې نبي کوي صحیح حدیث معارض نه وي تا ته معارض ښکاري صحیح عالم نه تپوس وکړه تطبیق درته وکړي ولعلهم يتفکرون او دوی فکر وکړي همې نبی صلی الله علیه وسلم له دوه کاره ورکړی شوي یو احادیث د رسول الله د قرآن تشریح ده دویم د هغې سره مستقل شرع ده ډېر داسې مسایل دي چې قرآن کې نشته په احادیثو کې شته افامن الذین مکروا السیئات تخویف مکې مشرکانو ته دمکي ده هغه اراده وا شرک او تکذیب اے په امن دي کسان مکر السیئات چې کوي ګناه شرک او کفر کوي د دین ان یخسف الله بهم الارض چې بوبزي الله تعالی دی لره پزمکا او یات یوم العذاب یا براشو عذاب من حيث لا يشعرون اغزانا چې دې ته پته نشته اغزانا متعذاب راشي او یاخذهم فی تقلبهم یا به اونیسی دی فی تقلبهم تلو راتلو کې د پار د طلب د دنیا ان یو علاقې نه بل علاقې ته مال پسې تللی استبع التف الله عذاب راولي فی تقلبهم فی اسفارهم دا معنا ده یا تقلب نه مراد بستر ده خوب کې به بسترې اوړي راوړي به استبع الله ونیسي فما هم بمعجزين الذي دي بمعجزين عاجز كون کې الله لرا یا بمعجزين بفائتين الله د عذاب نه بچ کېدای نشي او یاخذهم یا به انس یا لا تخوف په نقصان د مال او د اولاد تخوف یو معنا څه ده على تنقص يتنقص اموالكم وانفسهم مړی به کېږي وخت په وخت مالونه به کمیږي شین بعد شي
استه به ټول مړه شي که نه په یو ځل به الله نه مړه کوي لږ لږ به ترې مړه کوي فإن ربکم لرؤوف رحیم ستاسو رب رؤوف رحیم دی ځکه داسې نیول دا لږ آسان دي په نسبت د دې چې په یو ځل پرې راشي لکه په یو ځل سخت دي لږ لږ مړ کېدل آساني دویم معنا تخوف دی د دشمن نه یره به الله په زړه کې دشمن نه واچوي ستاسو رب لرؤوف الرحیم دا به آسان دی لږ په نسبت د مخکې که نه اولم يروا الى ما خلق الله من شيء اوس بیا ادله عقلی راوړي درې وګوره دا ټول عالم الله ته منقاد دی اولم يروا اې دې نه ګوري الى ما خلق الله هغې ته چې الله پیدا کړي دي من شیء چې هر شی دی من شیء معنی ذی جسد چې نظر پې لګي اگر لفظ د یورو پې دلالت کوي که نه یتفیو راکږي سوري د اغیان الیمین خي طرف ته والشمائل چپ طرف ته سجده کوونکي الله ته کله د سورې په یو طرف شي که نه کله په دې بل طرف باندې شي د ټولو شینو الله ته سجدې لګوي عجیب سجده ده وهم داخرون او کوم کې ما خلق الله ته ضمیر راجع کا یا کوم کې ضمیر دی زلال ته راجع کا دا سوری یا ما خلق الله داخرون عاجز کون کې دی الله ته ولله يسجد او سجده کوي الله ته ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دی او ما فی الارض او په ځمکه کې دی من دابة زنده سر والملائکه و ملائکه دلته سوال دا دی چې دابه خو په اسمانونو کې نشته دابه خو په ځمکه کې جواب دا هغه نه دی دا دی چې لب نشر غیر مرتب دی معنی یسجد له ما في السماوات الملائکه وما في الارض الدابه هغه څه لګي یا جواب دا دی چې دابه ما يمشي برابر خبره که پس مکه باندې زی او که په اسمان کې ګرځي ایته لګي معنا ده من دابه وهم لا يستكبرون او دوی ځان اوچت نه ګڼي يخافون يريږي من فوقهم دبرنا يخافون من فوقهم معنی يريږي د الله نه چې دیونه بره ده يخافون من فوقهم معنی عاليا رفيعا عظيما یا يخافون ربهم يريږي د ربنا من فوقهم چې دیونه بره ده یا يريږي د ربنا من فوقهم عذاب پمږ راونه لګي ان يرسل عليهم عذابا من فوقهم برانه په عذاب راونه لګي ويفعلون ما يؤمرون او کیا کار چې دوی ته په حکم کېدل شي وقال الله دلیل وحید په توحید ویلی دی الله تعالی لا تتخذوا الهین تاسو منی سي الهین اثنين دعا هذا لفظ اثنين راوړو ولی چې کله ویاله
لا تتخذوا الهین نو هغې نه وهم پیدا کېدو دې کې یو نفي د الوهیت مطلقا سره اله به ګڼئ څوک نه لکه کله کله تسنیه مستعملیږي په ځای د مفرده نو دلته اثنين پسې راوړو چې نه اله خو به الله منئ او د الله سره به نور الهه نه ګڼئ دا معنا شوه څوک دې دا ونه وایي چېرې دا اثنين خاصم الهین تسنیه د اثنين ته څه ضرورت ده اثنين د دپې دوام دپاره چې دلته نفي ده الوهیت نه ده بلکې نفي ده د اثنینیت انما هو اله واحد یقینا الله تعالی اقدار د بندګۍ یو دی فیا یفرحون قازمان ویریږي امانه به ویریږي فیا یفرحون ولکو ما فی السماوات الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی ولکو دی الله تعالی د پاره دین او طاعت واسبا همیشه واسبا واجبا ثابتا دائما ریوانه معنی دي افا غیر الله تتقون اې دا الله نه بغیر د بل چا نه یریږي ولې د بل نه یریږي وما بكم هم جمله حالیه ده حال دار ما بكم من نعمه هغه چې په تاسو باندې کوم نعمت ته فمن الله دا خدای الله تعالی طرف نه ده څنګه د بل نه یریږي حال دار چې نعمتونه ټول د الله درکړي دي ثم اذا مسكم الضر به چې ضروره سي تاسو تکلیف فعله تجرون به دي الله تاسو اوازونه پورته کوي جرء الكلب ده سپیچ غاپی دقسی الله تعجزی کوي ثم اذا كشف بیا چې لري کی زجر به شرک الضر عنكم تکلیف تاسو نه تکلیف نه الله لري کی اذا فريق منكم ناڅا په یوړل تاسو نه برب مشرکون د خپل رب سنور کسان شریکان کوي ليكفروا عاقبت اذا چې کوپرو کې بما اتیناهم پاس چې موږ ورکړې دی او تا حکم نعمت چې ده کنه دینا شکر وکي فتمتعوا بسوالی پیدا فسوف تعلمون زر تاسو ته پته ولګي سورج دنیا ژوند ده ويجعلون لما لا يعلمون دا مزجر ده په نظر ده غیر الله اې د نور د پاره منخت کوي ګرځي دیو لما لا يعلمون دا هغه چا د پاره لا يعلمون چې اس حقیقت یو ته معلوم نه ده اې د مشرک ته د خپل معبود حقیقت خو نه ده معلوم چې الله ته بخنه کړی ده کنه ده هیڅ پته وته نشته او د الله سره شریک کړی ده مما رزقناکم نصیبا برخه هغه نه چې الله ول ور کړی مال ول الله ور کړی دی پښتون ول الله ور کړی دی په دې مالونو په پښتون کې د غیر الله په نوم منښت کوي کنه تالله لا تسالون عما كنتم تفترون قسم په الله تاسو نه به تاسو کېدلی شي په بار دا کې کوم دروغ جوړوي هم الله به نه تاسو کوي ويجعلون الا البنات دا زجر ده چې ګوره دیو د الله سره لوریان شریکی کړي دي هغه له لوریان ګرځولې دي ويجعلون لله درې عقیدې وي دیو ملائکه مبارکي یو ملائکه تخزي ویلې دویم عقیده دا چې بنات دي د الله لوریان دي او درېمه د الله سره شریکان کړي درې عقیدې وي دیو جن سورۃ الزخرف کې په دې دریوانو عقیدو برت کوي دلته په شرک په دې یجعلون الا البنات باندې رد کوي ګرځي دی د الله د پاره لوريانه چې د ملائک د الله لوريانه دي
ډېر قمقلو پکې عقیده دا وه چې الله د پیرانو د سردارانو د لوریانو څه واده کړی دی دا ملایکه د هغې نه شوي دي سبحانه پاک دی الله ولهم ما یشتهون او د دې دپاره به ما یشتهون کوم چې غواړي ور الله لور ګرځوي او خپل ځان له لور بدي شي وإذا بشر کله چې زیری ورکړی شي یو تن د دې ته بالانثى په جینۍ چې لور دی شوې ظل وګرځي وجهه مقتدا تک تور وهو کظیم دا د غصې نه ډکي یتوارا پټیږي د قوم نه من سوء ما بشر به د وجه د بد هغې نه چې دې ته پې زیری ورکړی شوی دی ایمسکو علی هون آیا اونیسي دی علی هون په ذلت باندې ځان څه سوچ کوي چې یاره ژوندی وساتمه سره د ذلت نه ام یدسه یې غوپه کم فی التراب په خاورو کې پټې کم وروې منډم په خاورو کې ژوندی څخه کم الا ساء ما يحكمون خبردار ډېر بد دی هغه چې دوی کومه فیصله کوي ورځان له د لوره بدي شي او الله ته دې نسبت کې للذین لا یؤمنون یقین د پاره د کسانو چې ایمان نه راړي ایمان نه لري په آخرت مثل السوء بد صفت ده بد صفت هغه ده چې دوی محتاج دي ولد ته وګوره لوریانې بدې ګڼي د فقر د وجې نه د شرم د وجې نه ولله المثل الاعلى او د الله دپاره صفت اوچت دی هغه سره بچي ته ضرورت نه لري او د فقر نه اریږي نه غني دی وهو العزیز الحکیم الله زورور د حکمتونو والا دی غالب دی په هر څه یو کار د حکمت نه خالی نه دی الله مکلف کړي تاسو په حکمت په بنا ولو یواخذ الله تخویف دنیوي ګوره په دې شرک او کفر دی الله سم دواره نه رانیسي تا ته مهلت درکوي د خپل فضل د وجې نه چې توبه وباسې که سم دواره رانیولی که نه بیا به یوم بعد نه وی ولو یواخذ الله که رانیولی الله تعالی الناس خلق بظلمهم په ظلم د دیو ما ترک علیا بیا به نه پرېښودلی په دې ځمکه باندې من دابتن یو زنده سره ټول به مړه کولی ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رستو کوي الله دې الی اجل مسمى تر نیټې مقررې پورې فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي اجلهم نیټه د دیو فلا یستاخرون ساعه نو بیا به نه رستو کېږي او ساعت ولا یستقدمون نه به مخکې کېږي نه به مخکې کېږي نه به رستو کېږي الله خپل ټیپ ته نسته کړی ده خو هغه چې کله راله که نه بیا پکه ټیم به پې سزا راځي ویجعلون لله ما یکرهون دا مزجر دی په نسبت د لور کولو الله ته همدارې په نسبت د شریک کولو الله ته ګوره ځان له لور هم نه غواړې ځان له شریک هم نه غواړې که اجازه د مستقل هم څوک دې راسه شریک نه وي څنګه الله ته نسبت د لور او د شرکت کې ګرځوي دي د الله دپاره ما یکرهون هغه چې ځان له بد ګڼي ما یکرهون څه دی لور او شریک او الله ته د هغې نسبت کوي وتصفو او بیانې السنتهم جبې د دي والکذب دروغ هغه دا دروغ دي ان لکم الحسنى چې موږ ته به جنت ته میلاویږي او موږ له به الله په دې کار ثواب هم راکوي شرک هم کوي او بیا وایي یاره په دې شرک به موږ ته اجر میلاویږي الله یا ټیک ده لا جرم خامخا ان لکم النار د دې دپاره به اور یو انهم مفرطون
دیو ته وړاندې کړی شي. مفرد معنا مقدمه، یو معنا ده معنا معجلون الى النار، ضرب ورته وړاندې کی. یا مفرتون معنا مترکون، اور کې به پرې قستل شي همیشه همیشه. یا فرا معنا کړی دی منسیون فی النار، اور کې به ير کړی شي. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، اوس دې آیات کې وایي چې ګوره تی مشرکانو چې دا شرک کړی دی، دې شرک سبب اصل کې تزیین د شیطان دی، او مخکینو امتونو تم شیطان دا شرک ایسته کړی و، هغې هم ځکه د الله سره نور کسان شریکان کړي وو. تالله قسم په الله لقد ارسلنا پتا قسم لګلی الى امم ډیر امتونو ته من قبلک مخکستانا زین لهم خیسته کړی هغوی ته شیطان اعمالهم عملونه د هغوی هم شرک یې ورته خیسته کو. فهو ولیهم دا شیطان د دوی دوست دی نن ورځ هم. ای د دې موجوده مشرکان هم همدغه شیطان یې دوست دی چې ورته خیسته کړی، شرک یې دوی ته هم خیسته کړی. الیوم نه مراد څه دی؟ موجوده وخت. په دې وخت کې دا څوک په شرک مبتلا دي خو شیطان یې ورته ورښیي که نه. یا الیوم نه مراد قیامت دی. ولکم عذاب علیم، او د دې دپاره د عذاب درناک سخت سزا به الله ورکړي. وما انزلنا، ترغیب دی قرآن ته. ګوره دا کتاب الله نازل کړی دی، په دې کې د خلکو خیر دی. موږ نه دی نازل کړی په تا باندې الکتاب دا قرآن الا لتبین لهم، مگر د دې لپاره چې توضاحات وکړي دیو ته الذي اختلفوا فيه، آی خبرو چې دوی پکې اختلاف کړی. اختلاف یې په دې توحید کې کړی دی، نو ته به هغې بیان ورته کوې. نورو مسایلو کې اختلاف کړی، د هغې بیان به ته ورته کوې. او هدن، دا قرآن هدایت دی، صحیح احکام ورته لار ښیي، او دا رحمت دی د پاره دا قوم چې ایمان لري. د دې په تابعدارۍ کې خیر دی که نه. تخصیص د یومنون یې ځکه وکړو چې هغې ته فایده اخلي. والله انزل من السماء ماء، اوس د دې نه وروستو عقلي دلایل راوړي شپږ. الله تعالی نازل کړي د اسمان نه اوبه، فاحیا به الارض، را تازه کړي ده په دې اوبو ځمکه بعد موتها، پس د وچوالي نه. ان فی ذلک، په دې کې نښه شته دا قوم دپاره یسمعون چې اورېدل کوي. سوچ به پکې وکړي که نه. څنګه چې دا وچه ځمکه الله را تازه کړه دقسې به موږ هم را پورته کوي دوباره. وان لکم فی الانعام لعبرة، او یقینا ستاسو پاره په دې ډنګرو کې لعبرة، عبرت ته. سوچ پکې وکړه څونه عجیب نظام سره الله پی راوباسي. دا نظام د الله دی. نسقیکم، عبره معنا دې سره د وجې نه به تاسو صحیح عقیدې او صحیح نظریې ته ورسېږئ که نه، چې سوچ هم پکې وکړو. نسقیکم، درس کوو تاسو ته مما فی بطونی، د هغې نه چې دې په خېټو کې دي، من بین فرثن، په منځ د خوشیانو کې، ودمن، اینه کې. یو طرف ته خوشیان دي، بل طرف ته اینه ده. والله ته پی راوباسي، لبنا خالصا، پی پاک، هېڅ سوروالی پکې د اینې نه وي، ذایقه بوی پکې د خوشیانو نه وي. څونه عجیب فلټر نظام ته الله چولی دی. او سایغ انداسې پی دی چې تېرېدونکي د پاره د سکونکو سړی سکي که نه، ښایسته تېرېږي. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل، من نسقيكم من ثمرات النخيل في رباسا، او درس کوو موږ په تاسو من ثمرات النخيل،
دغه میوه د کجورو نه او د انګورو نه کجوري نه تاسو سرکې جوړوي شربت ته جوړوي انګورو نه شراب جوړوي تتخذون منه تاسو جوړوي د دینه ثمراتنا ثمرنا سکرن سکر شراب دی خدا په ټیم کې چې لا منسوخ شوی نو او یا سکر نه مراد نبیز ده نبیز ته جوړوي نشه په کې لا نه راغلی خو خلک په کې واچي شربت ته جوړ شي به اسکی کنه سکر یا سکر نه مراد سرکه ده ورزقا حسنا او رزق مزیدار د دې نه نور شي هم جوړ کوي کنه کجورو نه الواګان جوړ کوي بل شی ته جوړ کوي دغه سي د انګورو نه نور قسم شي نه وس کې ته جوړ کوي بیا قرئ ان فی ذلک یقینا پدې کې لایات لقوم یعقلون نقش دا قوم د پاره یعقلون چې عقل نه کار اخلي سوچ به کیو کی کنه واوحى بالدليل وحي کړي ستارب الى النحل شاتو مچیتا وحي الهام ده یا اوحى په معنا د امر ده الله ته حکم کړی ده ګوره دی مچۍ کې عجیب نظام دی سړی وګوري کنه الله قدرت ته معلوم شي ان اتخذي من الجبال چونی سمن الجبال د غرونو نه بيوتن کورونا او د ونو نه او د هغه نه چې دیو کوم څپرونه جوړي اعلی شاد د غرونو دي بیا چې په ونو کې هغه دي بیا چې دا کوم څپرونه دی ول جوړ کړي دا دي هغه مراتب ته اشاره وکړه ثم کلی بیا خورا من کل الثمرات هر قسم میوه او فصل کیزا سبول ربک پلارو در رب ستا زللن چې تابع شوي دي ستا د پاره زلل معنا څه ده تابع دي مزلله سوچ پاغي باندې زی خطر او ته نه دا معنا ده به د زلل کی اشاره وکړه ته چې په دی هوا کې ارزه کې مچې نشي تللی هغه خپل لارې دی پاغي کیږي دا جازم چې کم ده کنه دا مخبل لار د پاغي کیږي کله دا غن اخوا دی خوا شور کیږي دیو نه اجازه نه ورک شي کنه ځکه خط سیر خطا کی لارې چې خطا کړه بس ورک شو یخرجو راوزی من بطون یاد آغی د خیٹونا شراب سکل مختلف الوانو چی رنگونه مختلف دی تک سپین زیار توروالی طرف تمائل رنگونه مختلف دی فی شفاء للناس ولی اغرون والا غسپین والی طرف تی او دا کم شی چې کوم خوري دا غیرنګ پکې به راشي او بتول لپزی ویلو خېټه نه راوځي آیا په خلی راوځي که په شابان راوځي او کې ارستو ته کوشش کړو چې معلوم کو خو معلوم نه کړو خو دې اوس کسانو معلوم کړی چې دا یغه لعاب دي خلی نه راوځي مختلف الوانه فی شفاء للناس پای کې شفای للناس د پاره د خلکو وګوره بوتونی زکه ویاله چې خوراک لاړو خېټه کې استحاله شو به د ریق په ذریعہ باندې شات جوړ شو په دې کې نقشت لقوم يتفکرون دا قوم د پاره چې فکر نه کارلی والله بل دلیل الله ذات چې تاسو پیدا کړی ثم يتوفاكم بممړ کی ومنکم
باعث تاسو نه من هغه څوک دی یرد الی ارذل العمر چې واپس شي ذلیل عمر ته. ارذل العمر هغه دی چې خپل هم تنګي خلک هم ترې تنګي هغه به بوجي که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې نه پناهي غوښتله لکې لا یعلم عاقبت یې دا دی چې پوه نه شي بعد علم شیئا پس د علم نه پس شي مخکې پوهېدو بیا وروستو علم ورسره نه وي تر دې چې خپل بچي هم نه پېژني نومونه یې موله بیا نه ورځي. ان الله علیم قدیر الله علیم دی قدیر قدرت والا دی پوهه دی قدرت والا دی. والله فضل بالدلیل الله تعالی ورد په شرک الله تعالی فضل بعضکم غوره کړي بعض استاسو علی بعض په بعضو فی رزق په مال کې هغه مال ډیر ورکړی دی مشری ولا ورکړی. فمن الذین نو ندی کسان فضلوا برادی چې هغه غوړه کړی شوی دی په مال کې برادي ورکوونکي رزق هم خپل رزق علا ما ملکت ایمانهم غلامانو ته هغه چاته چې مالک کی خلاصونه داغیو په داسې طریقه فهم فيه سوا ناسخي خراس کاکلتی ورکوي او په داسې طریقه فهم فيه سوا چې بالکل برابر شي په اختیار کې خپل غلام ځان څه کی په اختیار کې مساوي کی ورو څنګه زما اختیار دی د قصستا اختیار هم دی فهم فيه سوا. دا څه تخپل غلام له مال نه ورکې بیا را لګي ته یې دی پلان کې الله واک اختیار ورکړی دی سوچ خو کوه. افبنعمت الله یجحدون حاصل آیات دا ده مالک خپل مال غلام نه ورکوي. نو اے مشرکان استاد دا معبودان خدا الله غلامان دي نو الله څنګه دی ولواک اختیار ورکی. افبنعمت الله اذا الله په نعمت باندې نعمت نه مراد دلته حجت او هدایت ده او هغه توحید ده یجحدون دی انکار کوي یا بنعمت الله نه مراد د فضل له او رزق د الله نه دی انکار کوي. والله والدلیل الله ګرځول استاسو پاره من انفسکم استاسو د جنسنا ازواجا خزي وجعل لكم من ازواجكم بنين او ګرځول استاسو پاره استاسو د خزونه بنین زامن وحفظا نوسی حفظت معنی دي یا نوسی یا خدمه خادمانو دته ویل کی ورزقکم او درکړی تاسو ته من طیبات د پاکو خوراکونو نه غیم درکړي. اف بالباطل نو آیا په باطل معبود باندې یمنون دی ایمان راوړي وبنعمت الله کوم یکفرون او د الله په نعمت باندې هم یکفرون دی کفر کوي. الله نعمت پرې باطل معبود ایمان راوړي اته څه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا دا مستجر ده بشرك في العبادت ويعبدون دی عبادت کې سوا د الله نه دا هغه چا لا يملك لهم رزقا چې اختیار نه لري د دې لپاره د رزق د اسمانونو نه ولر دی او د ځمکې نه شي دی شي ولا استطيعون اني طاقت لري. استطاعت معنا څه ده نفي د خلقت سره وسم نشته ده چې هغه څه کی پیدا کی نه واکشتا نه پیدایشتا. فلا تضربوا لله الامثال رد په دلیل د مشرکانو ګورا من الله ته جدا شفاعانی ولې دا به مثال دی ورکو چې ګوره کوټې سر تخیجی 15 پیا بخیجی
الله هم اوچت ته موږ ته نشو تللی په واسطې د دې اولیاء ورځو. کله به الګوره صدر دی وزیر اعظم دی هغه ستانه څه خبرېږي سکرټري باندې به ځان ورته ورسوي. الله وایي فلا تضربوا مه بیانوئ د الله دپاره مثالونه ځکه ګوره الله خو تا ته درشي نه نږدې دی ستا هغه سکرټري ستا نه خبر نه دی نو کوټه تا نه لرې ده. ان الله يعلم الله پوهیږي په ضرب الامثال وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. اوس راشئ الله دته مثال بیانوي ستاسو د معبودانو د عجز. ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله په مثال کې عبدن بنده مملوکن غلام. دوه مثالونه بیانوي. یو غلام دی او دا مثال دی د پاره د مؤمن او د کافر. لا يقدر على شيء کافر دی ځکه پاکیز خیر نشته. رزقنا او رزقا حسنا مراد مؤمن دی ځکه دکې خیر دی. ایو جو او یا دا مثال دی الله د ځان دپاره بیان کړی او د مشرکانو د معبودانو دپاره بیان کړی. ګور الله مالک دی د هر یو شي. مثال کې یو غلام دی مملوک دی لا يقدر على شيء په هیڅ قادر نه دی. ومن او بل هغه چې موږ ورکړی هغه ته رزقنا او رزق ورکړی موږ هغه ته د خپل طرف نه رزقا حسنا ښایسته رزق پراخه حلال. فهو ينفق منه دا ته خرج کوي سرا وجارا په پټه او ښکاره دا دواړه برابر دي نه. د الله دپاره مثال شي ګوره الله تعالی مالک دی د هر یو شي او ستاسو معبودان هغه غلامان دي هېڅ واک او اختیار ورسره نشته. لږ سوچ خو کوي که نه. حمدونه دي الله علی رب الاکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر د دوی پوهېږي نه پوهېږي. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء. اوس ایک مثال دی بل او په دې مثال کې به انتهایی عجز دی د یو طرف نه او په مقابل کې د بل قدرت ته کامل دواړه برابر کېدی شي. دا هغه مثال یا د مؤمن او د کافر دی یا د الله او د اوثانو دی که نه. بیان کړی الله په مثال کې دوه کسان دي. یو تن ابکم چاړه دی قادر نه دی علی شین په هیڅ شي وس نشته. وهو کل علی مولاه دا بوج دی په خپل مولا یې نه ما یوجهو کم طرف ته چې ولېږي لا یاتي بخیر هېڅ خیر له نه راوړي. ټول بوج دی. هل یستوي هو آیا برابر دی دا ومن یامر بالعدل هغه څوک چې امر کوي په عدل. هم تقابل شو کنه. هغه ابکم دی دا یامرو دی. هغه لا يقدر على شيء دی دا بالعدل دی قادر په عدل دی حکم کوي په عدل. او هو على صراط مستقیم او دا په نیغې لار دی. على صراط مقابل کلون شو کنه هغه بوجو او دا بوج نه دی. ها مستقیم هغه اینما یوجه ولایت بخیر دی. دا مستقیم دی په صحیح لار باندې دی. ټول خیر او فایده هغه ته راوړي. دواړه برابر دي نه. سوچو کوي که نه. ولله غیب السماوات والارض تخویف اخروی. ولله د الله په د پاره غیب السماوات پړشینه د اسمانونو د ځمکو دي. وما امر الساعه نه دی حکم د قیامت. امر الساعه معنا حکم د قیامت یا وقت قیام الساعه وقت د قائمېدلو د قیامت. الا کلمح البصر مگر په شان ته د رب د سترګې دی. او هو اقرب بلکې دا د هغې نه نږدې دی.
او په معنا د بل دی. ولې ځکه دا لمح البصر زمانی دی، دا زمانه غواړي، او قیام الساعه چې کوم دی کنه دا آنی دی، آنی وقت نه غواړي. بس سم دواره. ان الله على كل شيء قدير، الله پر شي قدرت لرونکی دی. والله اخرجكم من بطون امهاتكم، اوس بیا ادله عقلیه ذکر کوي څلور نور. الله تعالی تاسو راستلی من بطون امهاتكم د خېټو د میندونه، لا تعلمون شيئا پوی چې نه پوهېدلی. ویې ګرځول استاد دپاره غوږونه او سترګې زړونه، اسباب د علم یې دله مقرر کړه. ولې لعلکم تشکرون، دیر پای تاسو د الله شکر وکړئ په دې نعمت. بل دلیل ای دې نه ګورې لطیرې مرغانو ته مسخرات چې تابع دي فی جو السما، په منځ د اسمان کې روان دي. ډېر عجیب انداز چې دا رواني کنه دا وزرې غوړولي، کله خوځئ کله دقسې کلاوي کړي. ما یمسکون نه سارې دی لره الا الله مگر یو الله. ولې شی چې درونی ځمکه مرکز ځان ته راکاږي، چې سپکي بره پاس اسمان هوای راکاږي، او دا نه بره ځي نه کته راغورځېږي، په منځ کې الله روان کړی دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې نقش ته دا قوم د پاره چې ایمان لري. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، بل دلیل الله هغه ذات ته ګرځولی ستاسو دپاره ستاسو د کورونه سکنن آرام. سړی ستړی شي کور ته لاړ شي آرام وکړي دمه شي، خلک راځي شپې له کور ته که نه. وجعل لكم، دا هم د الله انعام دی، او ګرځولي ستاسو دپاره من جلود الانعام د څرمنو د ډنګرو نه بیوتن کورونه، تستخفونه چې تاسو سپک ګڼئ یوم ذانکم په ورځ د سفر او په ورځ د اقامت ستاسو کې. خیمه ده د څرمنې نه جوړه ده، سفر کې زر زر را کولاو کا راغونډه که به ځان سې پورته کا. یو ځای ته چې ورسېدي په نیمه ګنټه کې دننه کوټه جوړېږي که نه، دغسې کوټو باندې خو میاشتې میاشتې لګېږي، هغه په لږ ساعت کې جوړه شي. یوم اقامتکم ومن اصوافها او د وړو د ګډو نه، و اوباریا او د پشم د اوښانو نه، اوبار د اوښانو، اصواب د ګډوي، و اشعاریا او د اختو د چیلو نه، او د معزي، آثاثا سامان د زینت، او متاعا سامان الى حين تر وخت پورې. دې نه ځان له لمڅي جوړوي، ځان له تجامې جوړوي، نور شي نه ته جوړوي، څه د زینت دپاره جوړوي، څه د ډول دپاره جوړوي. والله جعل لكم، بل دلیل الله ګرځولی ستاسو دپاره مما د هغې نه خلقه چې الله پیدا کړي ظلالا سوري، ښایسته والګي که نه، ګرمي دي سوري ته چې کښېني لس سوي زړه ته هغه آرام میلاو شي. وجعل لكم، او ګرځولي دي تاسو دپاره من الجبال د غرونو نه اکنانا سمڅې، اکنان جمع د کین ده، په هغې کې سوري غوندې کي خلک پکې ځان پټۍ را پټۍ سنا اکنانا. وجعل لكم ګرځولي ستاسو دپاره سرابیله، کمیسونه تقیکم الحر چې ساتي تاسو د ګرمۍ نه. کمیس چې واچې ستا بدن غوښه پې پټی که نه، که نه که نور ته دې کړه بس دا غوښه به دې توره شي او به سوځي. دې کمیس د وجې نه د ګرمۍ د تپش نه پې بچې حر. هغې د دې په مقابل کې برد هم دی، هغې حسب کو مقایستن. ولی هلته اکثر ګرمي وه نو هغه نعمت یې ذکر کو. کم ځای کې چې یخني ډېره وي نو هلته بیا یخنۍ بچاو دی. و سرابیل او نور کمیسونه
تقیکم چې تاسو ساتي باسکم ستاسو د جنگ نه زغره ده ځان ته واچوئ د دې لپاره چې غشي مو شنه پې بچ کېږئ باسکم کذالک دغه شان یتم نعمته الله پوره کوي په تاسو باندې خپل نعمتونه یا څونه قسم نعمتونه لکړي هر قسم لعلکم تسلمون دې لپاره چې الله ته منقاد شي دې نعمتونو باندې سوچ او فکر وکړئ چې د الله خبره به ومنئ که نه فإن تولوا تسلی نبی ته که دیو مخ واړو فإنما علیک البلاغ ستا په ذمه باندې رسول دي ښکارا یعرفون نعمت الله وزجر پیژنې دي د الله نعمتونه خو ته پته دا ټول نعمتونه په موږ الله کړي ثم ينكرون بیت انکار کوي انکار غدا ده په زید الله باندې غیر الله ته نسبت کوي چې پلان کی را کړی دی د پلان کی زیر نظر مزه واکثرهم الكافرون او اکثر دې کفر کوونکي دي اکثر نه مراد کل ځکه ذکر د اکثری مراد ته نه جمعي دا ټول کافر دي یا اکثر ذکر ویل عقلات مراد دي ماشومان هغه مکلف نه دي یا کفر نه مراد کفر الجحود ده ډیر لک کسان کفر د جهالت د وجه نه کوي اکثر د ضد عناد د وجه نه کوي ويوم نبعث التخويف اخروي ده دین رستو پاورز باندې نبعث من كل امه راپورته بکو من كل امه دار امتنا شهيدا بیان کوونکې په تبلیغ باندې نو ثم لا يؤذن للذين كفروا به اجازه نشي ورکړل یا کسانو ته چې کفر کړه ده عذر پیش کولو کې تاسو عذر پیش کړئ چې دنیا کې ولې دا باطل عقیده اختیار کړي ابو نه یا لا يؤذن لكم في الرجوع الى الدنيا اجازه وته نه چې بیت دنیا ته لاړ شي یتدارکو ما فاتهم کم چې تفوت شوي د هغې تدارکو کې ولا هم یستعتبون او نه به دوی نه طلب د توبې کېدی شي یا ځکه معقوز دی د عتبان عتبا رجوع ته وایي معنی توبه چا به توبه وباسئ یا د عتاب نه دی طلب د رضا کولو د الله شابي الله رضا کوي نه خپه دی دا هم ته نه کیږي واذا را الذين كلشوینیا کسان چې ظلم کړی دی عذابهم اذا د پاره جزاء او باس فيلقون ورته بغرزيږي فلا يخفف عنهم العذاب نبشي سپکېدل دیونه عذاب ولا هم ينظرون وتمولت ورکېدل شي وإذا رأى الذين او کله جوین یا کسان چې شرک کړي شرکا او خپل شریکان په قیامت کې ویني قالو او به رب اسمنګا هاولای شرکاونا دا خو اسمنګا شریکانو كنا ندعو من دونك چې مونږ برابر لستانه په غیر فالقوا غیبو تو زیدرو وی غرض به دی چې الله دې سم حساب کتابو کنه فالقوا وابچ یغي ویلم دی تلقوا لنا انکم لکاذبون یقینا تاسو دروغجنیم سرم موږ عبادت نه کړې دروغ وی والقوا الى الله ضمیر د مشرکان تراجه کا پیش بکی دا مشرکان الى الله یا الله ته یوم ازن په دا ورځ باندې السلام خبر د عاجز یو تابعداري یا الله بس لا خبر منو من تابعداري
وضل عنهم ما كانوا يفترون او رکب شي دیونه ما كانوا يفترون کم چې دیو دروغ جوړول یا معبودان به تلاړ شي یا کومې قصې چې جوړولې هغه به تیر شي الذين كفروا کسان چې کفر کړي او صد عن سبيل الله او خلق من کړي د الله د لارې نه زیدناکم زید بكم دی لر عذاب فوق العذاب پس د عذاب بما كانوا يفسدون په سودا چې دی فساد کو ول خپلم گمراهون او صد عن سبيل الله نور من کړه کنه ځکه ول الله ډبل عذاب ور کوي ويوم نبعث من في كل أمة شهيدا هغه مخکې شهیدو په تبلیغ باندې دلته د شهید نه مراد هغه مشران د مشرکانو دي دا یو فرق شو یا مخکې شهیدو د خارج نه بار نه بګوان په ملائکو کې نور کسان به پیو کې دلته شهید اندامونه دي د اندامونه په گوي ورکی اے معنا شو او یوم نبعث پاور چې راپورته به کوم پار امت کې شهیدن گوي کوونکې اے د اندامونه د انسان به انسان گوي کوي پس د شهادت د ملائکو نه او من انفسهم د دې د نفسونه به راپورته کو دا بدن به وجینا بک او تابم راولې پیغمبر شهیدن الله اولای کوي ورکون کې پدیوم غوی په ور کې جما دي ته دعوت کړه ده تبلیغ مې وته کړه هو نزل عليك ونزلنا ربته د مکه سره دا دی چې ګورا راشي د دقي عذاب نه وزان خلاص کړي دې قران تابعداري وکړي یا د مکه سره زکو کا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دا به پراولي زکا انکروا من کتابه المنزل عليه دغه دی انکار کړي دا کتاب نه چې الله په نبی نازل کړی دی د دې وجه دا نبی په گواره ویلي ونزلنا عليك الكتاب موږ نازل کړی په تا باندې کتاب تبیانا لكل شيء دا وضاحت د پاره د هر یو شي کوم شي کې دی او ته محتاج دی پاره کې توضاحت ده او هدایت او رحمت او بشرا للمسلمین او زیره پاره د مسلمانانو غير بارزير وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ربط إذا مخي سرداده مخي آيات كيول تبيانا لكل شيء وزلت يو آيات ذكر كي جامع ده طول أصول التكليف تها دا تبيان لكل شيء شو كان إن الله يأمر بالعدل والإحسان ليس ربط شو إن الله يأمر يقينا الله تعالى حكم كي بالعدل بعدل والإحسان وبإحسانه عدل مراد إنصاف ده شغيت لكي قبول الحق والعمل به حق قبل والبه باغيبان عمل كول او د دینه بلغټ انصاف کم شي کې دی شي چې الله تعالی نعمتونه کړې او ته دا غي اقرار او کې چې الله کړې دي او بیا شکر وکړه د الله په طاعت کې استعمال کې دا پورا عدل دی إن الله يأمر بالعدل والإحسان أو بإحسانه
بیا عدل عمر ابن عبدالعزیز د کعب محمد ابن کعب القرظی نه تپوس وکړو چې ما ته د عدل صفت وکړه چې عدل څه ته وایي. محمد ابن کعب ورته ویل قرظي بخن سألت عن امر جسیم، تا خو دې غټې خبرې تپوس وکړو. عدل دا دی کن لصغیر الناس ابا، ستا په رعیت کې چې کوم ماشومان دي که نه داسې معامله ورسره کوله که د پلارو. او لکبیرهم ابنه، کم چې مشران دي داسې معامله ورسره وکړه لکه د زوی چې پلار سره کوي. وللمثل منهم اخن، چې ستا همزولي دي داسې معامله ورسره کوله که ورور سره چې کوي. دقسې زنانه اوس هم په عدل او انصاف کوه که نه، کشرې دي لورې ګڼه، مشرانې دي میندې ګڼه، همزولې دي خپلې خویندې ګڼه. وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، او خلکو سره سزا ورکوه د هغې د ګناه مطابق. وعلى قدر اجسامهم، څونه جسم دی د هغې مطابق سزا ورکه. د غصې د وجې نه بیا هم په چابق نه وی، خپلې غصې د وجې نه وي، ځکه بیا به ته په ظالمانو کې داخل شي. بیا ابن العربي صاحب وایي یو عدل دی د بنده او د الله په منځ کې، او یو عدل دی د بنده او د ده په نفس په باره کې، او بل عدل دی د ده او د خلکو په منځ کې. الله سره عدل دا دی ایثار حقه على حظ نفسه، خپل حق ورکړي، الله حق ورکړي په خپل ځان، او د هغه رضا مقدمه کې په خپل خواهش باندې. او د زواجرو د ځان ساتي او د اوامرو امتثالو کې دا الله سره عدل دی. ځان سره عدل دا دی هغه کارونه د خپل نفس منع کړه چې پای کې د نفس هلاکت او تباهي ده. ستا او د غیر په منځ کې عدل هغه دا دی بذل النصیحه، خیر خواهي ولټوه، خیانت سمه کوه، او هغه له انصاف ورکه څونه چې ستا وس کې. الله امر کوي په عدل والاحسان، او په احسان. احسان هغه دا دی چا د سره بد کړي تا هغه سره ښه وکړه که نه. الاحسان الى من اساء الیکم، او په احسان کې اوچته مرتبه هم دا ده. ولی حدیث کې راځي عیسی علیه السلام وایي انما الاحسان، احسان دې ته وایي ان تحسن الى من اساء الیک، تا څه بد وکړي ته ورسره ښه وکړې. ليس الاحسان ان تحسن الى من احسن اليك، تا څه څوک ښه کوي ته ورسره ښه کوې، دا خو احسان نه دی. دا دی ها احسان دام دی چې د الله عبادت په اعلی طریقو کې. په حدیث د جبریل کې دي کان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراك فانه يراك. هغه دا شو دا اصل هغه جامع معنی د دې شوې. بیا علماء مصداقات خودلی عدل لا اله الا الله دی، احسان اداء الفرائض دی، یا عدل فرائض دی، احسان نوافل دی، وغیر ذلك دا مصداقات دی. هم په دې کې تفسیر د عدل معنا لغوي پکار ده. افضل دا ده چې موږ تفسیر د عدل په معنا لغوي وکړو چې توسط بین الطرفي الافراط والتفريط. ته د افراط او تفريط نه ځان ساته، عدل چلےګا. متوسط بینه به افراط کې غلوب هم نه کې او تفريط به هم نه کې. که توحید کی بعضی کسانو
تعطیل کړی دی الله د صفاتو نه انکار کړی چا تشبیه کړی ده چا اوس شریک جوړ کړی چا جبر ویلی دی او چا هغه انسان خالق د خپلو اعمالو ویلی ته به دې په منځ کې چلیږي یا مرو صیغه استعمال کړه په دې یا مرو کې اشاره وکړه تجدد ته هر وخت الله دا حکم کوي بیا عدل عقاید شو اعمال شو احسان اوامر شو په حقوق الله کې و ایتاء ذی القربى او ورکول خپلوانو ته چې د هغوی کوم حقوق دي د خپلولۍ د وجې نه هغه له صحیح ادا کړه ایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء او منع کوي عن الفحشاء والمنکر د فحشاء او منکر نه فحشاء هغې ته ویلی کېږي چې عقل یې بد ګڼي منکر هغې ته ویلی کېږي چې شریعت یې بد ګڼي مثال په طور اختر پورې جو رجا شریعت بده ګڼلې ده موږ یې په علت نه پوهېږو دا منکر دی بس نه به کې والبغي او د ظلم کولو نه ته راولږې په خلکو ځای ته یې وکړې د هغې حقوقو تجاوز وکړې عیبونه پسې ولګې غیبتونه یې کې طعنونه پې لګې ټول په بغي کې داخل دی هبه دې آیات کې الله درې شیانو حکم وکړو او د درې شیانو نه منع وکړه او په دې شپږ واړو شیانو کې د پخوانو مخکینو ټولو دینونو هغې جمع پکې کړې ده او امر دی په خصال محموده او منع ده د خصال مذمومونه دې وجې نه عبدالله بن مسعود د دې آیات باره کې وایي اجمع آیت فی القرآن للخیر والشر په قرآن کې دا آیات ډېر جامع دی د خیر او شر دپاره دا وجه وه د کتاب الوسائل د سیوطي کې دي چې عمر بن العزیز په خپل دور خلافت کې حکم وکړو چې د آیات په خطبه کې ووایي او اکثم ابن سیفی دا په عربو کې هوښیار سړی و حکیم العرب به ورته ویلو هغه چې د آیات واورېدو ایسته په ایمان کې داخل شو ویلو وراکو یأمر بمکارم الاخلاق وینهى عن ملائمها په دې کې امر دی په خو اخلاقو منع ده د بد اخلاقونه بیا خپل قوم ته ویل کونو فی هذا الامر رؤوسا په اسلام کې مخکې ورننوځئ او ځان نه لکۍ مه جوړوئ سم دوه ورننوځئ دا اجمع آیت شو ها عبدالله ابن عباس وی اعظم آیت فی کتاب الله آیت کرسی ده او اجمع آیات الله للخير والشر ده سورة النحل او اکثر آیت فی کتاب الله تفویضا چې پورا اعتماد پہ کی پا اللہ وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب او اشد آیت فی کتاب الله رجاء ډیر د امید آیات یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ده ان الله يأمر بالعدل ولید چې کوم کنه ولید ته چې نبی سم د آیات لستلو النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا ابن اخي اعدها علي ذا ما تبي دوباره وتويل ويل ان له لحلاوه وان عليه للطلاوه دي آیات کې خوان ده د دې د پاس یو رونق ده
پاسې میوې دي او لاندې غونچکونه دي وما هو بقول البشر دا د انسانانو قول نه دی لا یعظکم الله تاسو نصیحت درکې پدې لعلکم تذکرون دیر پای تاسو نصیحت نکار والی ووفوا بعهد الله اوس بل امر دی پورواله کوي بعهد الله د الله په لوزونو اذا تم کله چې تاسو لوزونه موکړه عهد الله مراد اوامر دي نواهی دي تکالیف شرعي دي او پاغي وفادار چې عمل پکوا ګناو نزان ساته هم اوفو بعهد الله امام قرطبي دا عام لفظ ده شامل له هغه لوزونو ته کوم چې هغه د دین سره تعلق لري یا ظاهر کې د چا سره کم لوز کو پاغي باندې پورواله به وکا همه ګورا عادل کې دا داخلو کنه ان الله یامر بالعدل والاحسان دوباره امر بوفاء العهد مستقل ولیکو دا تخصیص ولیکو جواب دا غنه ده چې وفاء بالعهود من اكد الحقوق وټول حقوق کې مضبوط حق دی ډېر واجب دی انسان زکه وکړو ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها او ما توي قسمنا بعد توكيدها پس د مضبوطوالي دا غینا اکل چې لوس کوي کنه سړی د چا څه لوس کوي نو پاوه کې څه کوي قسم کوي قسم دې زبدات سکوم یا به راسه د سکه الله دا کم قسم چې دی وکړو په دې لوس کولو په ټیم کې نو سیمه ماته وا بعد توکید یا پس دا غیر مضبوطوالی استا الله په نوم باندې په قسم وکړو کنه مضبوط کو سیمه ماته وا بعد توکید یا کی قید اولګو امام قرطبي وی فرقا بین اليمين المؤكده بالعزم پار د فرق د یمین لغوه او د یمین مناقضه نه توکید یا ته عزم کړي اراده دې کړي لغوه نه ده نو سي پورا کا وقد جعلتم الله بتاق ستاسو ګرځولې الله په خپل ځان کپیلن زمیوار اکله چې تا قسم کو کنه تا پاوه کې الله په ځان زمیوار کو الله حاضر دې په ما چې زب څه کومه د لوز باندې به وفا کوم بلوزي باندې کومه الله دې په ځان گوا کړی نو سی ولې ماته ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها دا اوس مثال ذکر کړي د پاره د تنفیر ودا قمقله خزو په مکه کې سپنسه به جوړ کو به ته واپس را شروع سیسته به کولاو کو اخذا او یا اسی مثال ورکړي دا هغه چا چې خپل لوز ماتي پس د مضبوطوالي نه پشان ته دغه کس چولې سپنسه مان تار جوړ کړو بیا را ولګي پس د غواري نه به ته څه کوي ماتي ګوره دا خو د قمقلو خلکو کار دی نو تا چې لوز کو ولې اوس لوز ماته ولا تکونو تاسو مکیږئ په دې نقض العهد کې کلتی په شان ته دغه زنانه نقضت غزله چې ما کلاو کې سپنسه خپل من بعد قوت پس د مضبوطوالینا انکاسن ټوټه واپس است کلاو کې خواري اساس شو هغه برباد کړ کنه ضایع کړ تم د شمه کوا ها وزل ذکر کوي تتخذون ايمانكم ګورا تا لوزکو اوس دې وکته
یو تن څه دی لوز وکړو عربو به داسې کار وکړه یو ډلې سره به حلف وکړو چې موږ به تاسو ته څه نه وایو تاسو به موږ ته څه نه وایو او چې بله ډله هغه به لږه مالداره وه او لږه قوي وه دې نه ایسته به یې دوی سره لوز پرېښستو د هغوی سره به یې لوز وکړو نو ان تکونه تتخذون آیا تاسو نیسئ ایمانکم قسمونه دخلا بیکاره بینکم په خپل منځ کې د دې د وجې نه ان تکونه امتون چې یو ډله ګیربه دا فایده منئ من امتن د بلې ډلې نه انا باندې پوه شوئ ګوره دا درته کوم څه چې لوز کړی دی اوس هغه پرېږدي هغه بلې قوي څه لوز کې ډېروالي د وجې نه د مال د وجې نه کثرت د وجې نه دا ولې کې بینکم چې بیا سبب د فساد شي که نه او په تا تمئ چې ما څه لوز کړی دی او ته به د هغې څه ملګری شوی بیا به د هغې خلاف کې دا مه کوه مقصد یې دا دی چې په هر حالت کې وفا بالعهود کوه او بې لوزۍ نه هر حالت کې ځان ساته بس په خبره باندې کلک ودرېږه یا دلته م راشه ته اوس توحید پرېږدې صحیح عقیده پرېږدې د دې د وجې نه چې وګورې چې هلکه دا کوم چې باطل عقیدو والا دي هغې خو مزې دي پیسې دي عزتونه دي کرامونه دي او په دې صحیح عقیده کې خو هېڅ نشته ډېر کسان دقسې که نه والله شي چې راشه بس دی حدیث توپ کې په دې عقیده کې ما ته څه میلاو شي بیا چې ورته میلاو نه شي څه کي بیا پرېږدي نو دې وجې نه ته پرېږدي چې هغې څه پیسې دي تا څه میلاویږي نه یا اربا من امه انما یبلوکم الله به یقینا الله امتحان کوي تاسو باندې څوک معنا دا خو امتحان دی په تا دا یوه ډلې دنه قوي کړه اوس ته څه کې آیا په لوز پاتې کېږي که لوز ماتې هغې ته ورځېږي به معنا په دې کثرت الله په تا امتحان کوي چې ته وفا کې که بې لوزي کې یا یبلوکم ضمیر راجع کا وفاعل حتی الله تعالی د دې امر په وجه چې تا ته حکم کړی چې لوز باندې وفا وکړه په تا امتحان کوي ته لوز پابندي کې که نه ولا یبینن لکم یوم القیامه او خامخا وضاحت بکې تاسو ته په ورځ د قیامت ما کنتم فی تختلفون کم چې تاسو پکې اختلاف کړی وو فیصله غدا ده حق والا به جنت ته الله داخل کړي اوچتې درجې به ورله ورکړي د بل مقابل له به الله سزا او عذاب به ورله ورکړي که نه دا به کوي ولو شاء الله که الله غوښتلی وی ګوره مخکې مکلف کو په وفا او العهد او وی ویل چې لوز ماتول حرام دي اوس وی ګوره الله قادر دی چې تاسو ټولې په لوز کلک کړي وې او ټولو له توفیق د ایمان درکړی وی والله دا نه کوي ځکه امتحان دی په تا چې ته څه کوې که الله غوښتلی وی لجعلکم امة واحده ګرځولی وی تاسو امتن یو ډله متفق په اسلام په زور به مسلمانان کړي وی سره واک اختیار به ستاسو نه وی خو لیکن الله د کار نه دی کړی لم یشأ ذلک ځکه دا الله د حکمت څخه منافي دی په دې کې تاسو له اختیار درکړی چې ابتلا ده په تاسو یضل ولکن یضل من یشاء لیکن الله تعالی یضل گمراه کوي من یشاء چاله چې غواړي توفیق لنا ورکوي د عدل د وجه نه ځکه د ضد دی عناد دی ویا دی هدایت کوي من یشاء چاته چې غواړي توفیق له ورکوي د انابت د وجه نه ولا تسألون عما كنتم تعملون او خامخ تاسو نه به تپوس کېږي عما كنتم تعملون د هغې چې تاسو نه کوم عمل کېږي تاسو کوم عمل کوئ د هغې تپوس به نه کېږي
لتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم بیان کیدا چې ګور نفس قسمونه بم نه ماتوي مخکې خاص قسمونه وکنه چا څه دی لوس کو حلف او قسم دی تو کو بم نه ماته دلته عام قسم بم نه ماته منی سه ایمانکم قسمون استاسو دخلن بینکم ذریعہ د فساد او د دوکي په خپل منځ کې ولی انسان ته چې څوک قسمو کې چې قسم دې زده سکوما هغه به اعتماد پې کوي الله په نوم باندې او دنه په امن شي چې زدا به ما ته ضرر نه را رسي او ته بیا را ولګي استغلو سکے مات کې ضرر ته ورسي دا مکه دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها او بخویږي قدم بعد ثبوتها پس مضبوطوالی په اسلام ایت په اسلام مضبوطه دی به لوزي د وجنه بس شي مات بشي کنه بعض مفسرین وایي دي صحابه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک بیعت کړو قسم یې کړو چې موږ ستاسو تعاون او مدد به سره کړو کلک به سودریګو دي انصارو دي آیات کې هغه ته وی پام کوي ګور دا لوز مات نه کوي ولې لوز مات کوي د اسلام نه بواوړی کنه فتزل قدم او بخویږي ستاسو قدم بعد ثبوت یا پس د مضبوطوای نه په اسلام او په ایمان باندې اسلام نه بواوړی ایو معنا شو بیا د اسلام نه د شوله کاوړې دل لکه قدم چې د سړي او خوېږي په یو ځای کې اورو غورځيږي وتذوق صوبه وبسكي سوء عذاب د دنیا الله بربانه ولګي راولي نور اپتونه بربانه راولي تذوق سوء عذاب دنیوي خوف بربانه مبتلا کی بما صددتم په سبب د اجتا سمنه شوی د الله د لارنا الله دینم پرې قستو کنه ولکم عذاب عظیم استاذ پار بلوی عذابی درې عذابونه شو کنه یو به د حق نه واوړي بل با خلقو د پار اسوشوي بما صددتم عن سبيل الله تاسو خلق به درځي او هم استاد وجه نه واوړي او دریم سخ عذاب الله په آخرت کې الله درکې ولا تشتروا بعهد الله او ما اخلي د الله په لوزونو سمن قليلا دنیا مالي چراولږي د الله دین پرې دی دنیا غوړه کې دا مکوا ولکم زکا انما عند الله هو خير لكم يقينا چې د الله تعالی سره دی هو خير لكم دا ستاسو لپاره غوړه دی الله سره کوم شی دی کوم اجر او ثواب چې تاسو الله درکې په دې ایمان اغل غوړه دی ان کنتم تعلمون که پوهیږئ ما عندكم ينفد کم چې تاسو سره دی ينفد ختميږي هغه فنا راځي وما عند الله باق او کم چې د الله تعالی سره دی همیشه پاتې کیدونکی هغه باندې به فنا نه ورنجزين الذين او خامہ قابت لبور کوم کسانو ته صبر چې صبر کړي دي صبر دلته څه دی على العهد ووفائه په دې لوز صبر کړي دا غي په وفای صبر کړي دي الله یې زبول خسته بدل ورکم اجرهم بدل دي بیا احسن ما كانوا يعملون په خسته غ طریقه چې دیو کو هم کې مونږ ویل احسن مراد حسن ده یا احسن مقابل د چا ده د مباح ده من عمل صالحا ک الله وی ګورا الله په نسبانه دار او مدار ایمان
او عمل لده سنانو د سړی تفاوت نشته چا چې عمل وکړو نیک من ذکرین کناری نه او انسا که زنا نه وهو مؤمن خو په شرط دی چې مؤمنین ایمان پکې شرط ہے صالح مکه تیر شو موافق للکتاب و سنه فلنحینه خاما قادل من جن ورکو مزیدار جن هدا حیات طیبه چرته ده سو کوئی په دنیا کې ده او حیات طیبه په دنیا کې ده چې ستا زندگی د الله په طاعت کې لګي یا حیات طیبه نه مراد برزخ ده دریم قول دا دی چې دا جنت ته ځکه لا تطيب الحیات الا فی الجنه مزیدار جن جنت کی دنیا کې نه ولنجزینهم او بدله ورکو هغوی لره اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اجر د دیو باحسن ما كانوا يعملون په ښایسته هغه طریقې چې دیو کوم عمل کو هغې بدله به الله ولا ښایسته ورکړي فاذا قرأت القرآن